أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا. نن زمنګ د بیان موضوع ده نافرمانې ښځې ته ادب ورکول او د هغې علاج کول د خاوند حق دی. کله چې یوه ښځه د خپل خاوند نافرماني کوي نو الله تعالی یې خاوند ته د ادب ورکولو او د علاج څو طریقې ښودلې دي. اللہ تعالیٰ په خپل کتاب کې سورۃ نساء آیات نمبر 34 کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا. او هغه زنانا چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغې نه نو واز یعنی نصیحت وکړئ هغې ته او جدا شئ هغې نه په ځای د څملاستو کې او ووهئ هغې لره. نو که خبره یې ومنله ستاسو نو مه لټوئ په هغې باندې لاره د ملامتیا یعنی یا د طلاق. دی آیات کې الله تعالی خاوند ته د نافرمانې ښځې د علاج اجازت ورکړی دی. البته دې دپاره یې درجات مقرر کړي دي. اول علاج د ټول نه مخکې به ورته نصیحت وکړي یعنی قرآن او احادیث نه به ورته د خاوند مقام او مرتبه وښایي او د خاوند په نافرمانی باندې د دنیا او آخرت د سزاګانو نه به خبر کړي. که چېرې په وعظ او نصیحت پوه شوه نو ډېره ښه ده، ورنه بیا به دویم علاج اختیار کړي. دویم علاج یې څه دی؟ بیا به ترې ځان خفه کړي یعنی ځای د آرام به ترې جدا کړي. خو یاد ساتئ چې دا ځان خفه کول به د کور دننه وي، دا نه چې کور به ورته پرېږدي. لکه حدیث کې راځي، حدیث د ابوداود دی چې ترجمه یې دا ده: معاویه بن حیرة القشیری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته عرض وکړو اے د الله رسوله په موږ باندې د خپلې بیبي څه حق دی؟ هغه یې وفرمایل خوراک به ورکوئ کله چې ته خوراک کوې او جامې به ورکوي کله چې ته جامې اچوي او په مخ به یې نه وهې بدې ردې ورته مه وایه او مه یې پرېږده مګر په کور کې یعنی خفګان ترې مه کوه مګر په کور کې. او دریم علاج یې څه دی چې نه په وعظ او نصیحت کېږي نه په خفګان، نو دریم علاج یې وهل دي. بیا به یې په پسته او نرمه کې وهې، خو یاد ساتئ دا وهل به داسې وي چې هډوکي به نه ماتوي نه به یې زخمي کوي. حدیث کې راځي چې په هغې کې ګڼ حقوق ذکر دي. دا مخکې حدیث دی د ترمذي چې د هغې ترجمه دا ده: سلیمان بن عمر بن الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما ته زما والد بیان کړی دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه و هغه د رسول الله
صلی الله علیه و آله وسلم سره حجۃ الوداع ته تللی و چې هغوی د الله تعالی ستاینه او تعریف وکړو. خلکو ته یې یادګیرنه ورکړه او نصیحت یې ورته وکړو. په حدیث کې واقعه ذکر ده او وی فرمایل خبردار ای خلکو تاسو د زنانو باره کې زمانه نصیحت د خیر قبول کړئ. یقینا دا زنانه تاسو سره قیدیانې دي. تاسو اختیار نه لرئ د دې زنانو نه بې د دې نه، یعنی د ښځې نه خوند اخیستل د خاوند دپاره او د ښځې خیال ساتل د خاوند د عزت او د مال، مګر که راتلل یې وکړه په بې حیایي ښکاره باندې، یعنی مراد ترېنه بدکاري یا بد اخلاقي ده. که چېرې دا کار یې وکړو نو پرېږدئ هغوی لره په بسترو کې او ووهئ هغوی لره په داسې وهلو چې هډوکی ماتونکی نه وي. که چېرې خبرې ومنله نو مه لټوئ په هغې باندې بله لار، یعنی د طلاق. خبردار ستاسو په دې زنانو حق دی او د زنانو په تاسو حق دی. بهرحال بعضې حق ستاسو په زنانو ستاسو دا دی چې دوی به نه کینوي ستاسو په بسترو هغه څوک چې تاسو یې بد ګڼئ، یعنی ستاسو کوټو ته به هغه څوک نه پرېږدي چې څوک ستاسو بدې شي، که زنانه وي او که نارینه، او اجازت به دوی نه ورکوي ستاسو په کورونو کې هغه چاته چې تاسو څوک بد ګڼئ. او خبردار د هغوی حق په تاسو دا دی، د هغوی حق په تاسو باندې دا دی چې تاسو به هغوی سره ښېګړه کوئ په جامو او په خوراک کې، یعنی هغې د جوړې جامې او د خوراک خرچې وغیره خیال بساتئ. دینا معلومه شوه چې داسې وهل به نه کوي چې زخمی کړي یا هډوکی مات کړي. دا خبره یاده ساتئ دا زنانه د الله تعالی کمزوری مخلوق دی، نو بې وجې به دا نه وهئ، او که چېرته د وهلو ضرورت راشي نو د حد نه به زیاته نه وهئ، ځکه دا د غوره سړي کار نه دی. یو روایت کې راځي دا حدیث د ابوداود دی چې ترجمه یې دا ده: ایاس بن عبدالله بن ابي ذباب رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي د الله تعالی وینځي، یعنی خپلې بیبیانې مه وهئ. نو عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی، ورته یې وویل ښځو خو په خپلو خاوندانو باندې زړورې شوې، یعنی نافرمانی شروع کړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې د وهلو رخصت یعنی اجازات ورکړو، یعنی خاوندان راولګېدل خپلې زنانې وهلې. بیا ډېرې زنانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورونو ته ورغلې او د خپلو خاوندانو شکایتونه یې وکړل. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یقینا ډېرې زنانه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کورونو ته راغلي دي او شکایتونه کوي د خپلو خاوندانو. نو دغه خلک په تاسو کې غوره خلک نه دي، یعنی که چېرې تاسو
ځانونه غوره جوړول غواړئ نو زنانه مه وهئ. نو د دې حدیث نه هم معلومه شوه چې په وهلو کې اعتدال یعنی میانروي اختیارول پکار دي. اول به ښځه او خاوند دا کوشش کوي چې خبره وهلو ته جوړه نشي، او خاوند به هم حتی الوسع کوشش کوي چې وهل اونه کړي. خو که چرې د دغې نه بغیر نه کېدل نو وهلې جایز دي، یعنی درمیانه به یې وهي. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په احادیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.